اول نمبر مسله دا خلک ډیر کا د صدقه فطر په باره کې ضروری مسله. یو انسان په بهر ملک کې دی، په سعودي کې دی یا په یورپ چې کوم کنټریز دی پاغه کې دی چرته چې په هر ځای او بچی عدالته د پاکستاني بچی عدالته وي، دای با د پاکستان مطابق صدقه فطر سرسیا ور کوي او کو د هغه ملک اعلان شوی دی په هغه ملک د هغه ځای څومره پیسې جوړږي دی به هغه سرسیا ور کوي. نو دا یاد لره صاحبانو په صدقه فطر کې د انسان هغه مکان له اعتبار دی چې په کوم ځای کې دی هغه مکان له څه دی اعتبار دی. چې کوم سړی صدقه فطر ور کوي ورکون کې کس او دای په کوم مکان کې دی په کوم ځای کې دی په سعودي کې دی یا په یو کې دی یا په بل ځای کې دی او د هغه ځای سرسیا قیمت 100 روپۍ دی، دغه انسان چې د چا سرسیا په پاکستان کې ور کوي د چا چې هغه نابالغ بچی دي ځکه په خاون باندې د بالغ بچو او د خځې سرسیا ورکول نشته، که ورکیا دا د پلار بچو سره احسان دی خو په لازم نه ده پلار با د خپل ځان او د نابالغ بچو صدقه فطر ورکي، نه د خزي هغه په لازم ده او نه د بالغ بچو هغه په لازم ده او کور کې ورده که خبره ده. نو دغه انسان چې په کوم ځای کې دی او د هغه ځای مطابق چې کوم اعلان د صدقه فطر په 100 روپو کې شوی دی دا انسان د خپل ځان او د هغه بچو چې نابالغ دي او په د باندې صدقه فطر ورکول لازم دي د هغه بچو سرسیا به د هغه ځای مطابق ورکي چې په کوم ځای کې دی اوسېږي. سعودي اوسیدونکو به سعودي مطابق ور کوي، د یو کې په $100 کې اعلان شوی دی اگر چې پاکستان تر ډیر روپۍ راځي به هغه مطابق به ور کوي، خو چې د چا سرسیا په هغه باندې ورکول نشته ا دلته په پاکستان کې بالغ بچی د خپل سرسیا د پاکستان په روپو کې ورک